globulin structures تاسو په سکرین باندې ښکاري. Basically, hemoglobin is a protein in your red blood cell that carries oxygen to your body's organs and tissues and transport carbon dioxide from your organs and tissues back to your lungs. مطلب د hemoglobin چې کومه physiology ده چې کوم hemoglobin چې کوم functions دی هغې functions دا دی چې هغه زمونږه د لنګز نه اکسیجن اخلي او هغه زمونږ چې کوم د باډي سیلز دي ټیشوز دي هغې ته یې څنګه کوي هغې ته یې رسوي او د هغې ځینې چې کوم کاربن ډای اکساید هلته یو ریاکشن کیږي زمونږ په باډیز کې زمونږ په بلډ کې وي ارګینیک کیمیکلز او ارګینیک کیمیکلز یوه سپیشلټي دا ده چې دا د اکسیجن سره ډایرکټلی سوځي اکسیجن سره چې کله دی ریاکشن وکړي نو دا کاربن ډای اکساید واټر او انرژي پرووایډ کوي واټر چې دی الریډي زمونږ باډیز ته 70 to 75% نیډډ دی کاربن ډای اکساید چې دی هغه ویسټ پروډکټ دی هغه زمونږ د هیموګلوبین سره نښلي او د هیموګلوبین په ذریعه باندې واپس لنګس ته راځي او اکزهیل کیږي تو لنګس په ذریعه باندې ٹھیک شو او هیموګلوبین چې په دې باندې خبره کړې وه چې نارمل ویلیو چې دا د دې په میل کې 14 to 18 ګرام پر ډي سي لیټر ده په فیمیل کې 12 to 16 ګرام پر ډي سي لیټر ده او په چلډرن کې هغه 10 to 14 or 12 چې دی دا نارمل رینج دی کله چې هیموګلوبین چې دی هغه د نارمل ویلیو نه کمیږي نو هغې ته موږ وایو انیمیا چې دی هغه ډفرنٹ ټایپس لري مختلف قسمه انیمیا ده او چې کله زموږ په ټیسټ کې د ایچ بي د هیموګلوبین کمی راشي نو هغې ته موږ وایو انیمیا او چې کله هیموګلوبین د نارمل رینج نه سیوا کېږي انکریز کېږي نو هغې ته موږ وایو پولیسایټیمیا ورپسې پروډکشن اف آر بي سي دی چې کوم د بلډ سیلز دي ټول د بلډ سیلز چې دي هغه ټول د سټیم سیلز نه په بون میرو کې چې دی هغه جوړېږي بون میرو چې دی هغې ته موږ هډي کیبود وایو صحیح ده ستاسو سره د هغې د پروډکشن دپاره تاسو سره پوینټس دا دي پراته دي چې د سایټ اف پروډکشن از بون میرو سپیسیفیکلی د ریډ بون میرو نو زمونږ چې کوم آر بي سي دي ریډ بلډ سیلز دي نو چېرته جوړېږي په بون میرو بل خبره مونږ تاسو ته دا کړې وه چې هجري ریډ بلډ سیلز کې چې دي په زیات اماونټ سره چې دی هغه هیموګلوبین دی صحیح شو او کله چې دا ینګ وي مطلب دا د ایم ایچ اور وي د آر بي سیز ایم ایچ اور وي نو دغه حالت کې مونږ دې ته وایو ریټیکولوسایټس او د هغې د آر بي سي چې کوم لایف سپین دی کوم زندګۍ ټایم دی هغه 120 ډیز دی او په نارمل کنډیشن کې که نه یو انسان نارمل وي نو هغې آر بي سي چې دی هغه په میچور فارم کې چې دی 120 ډیز چې دی هغه لایف کولی شي افټر دیم چې دی هغه د هغې بریک ډاونینګ کېږي او هغه چې دی هغه ویسټ کېږي degradation of RBCs معنی کې مونږ خبرې کړې وي بیا هم چې دی 1% of the erythrocytes are destroyed and must be replaced this amount to 50 million cells per day. Destruction of damaged or dying erythrocytes normal occurs in the spleen and liver and normal destruction of the erythrocytes چې هغه په جګر او په توري کې په سپلین کې کېږي بیا هم د بیلروبین باره کې هم خبره کړې وه چې کله the major breakdown product of hemoglobin is bilirubin کله چې hemoglobin breakdowning کیږي نو د هغې هغه پروډکټ چې لاسته راځي هغه bilirubin دی او چې ډېر زیات breakdowning of HB کیږي hemoglobin کیږي نو موږ سره به چې دی یو کنډیشن لاسته راځي او هغې ته به موږ وایو جانډس یا bilirubin چې کله سیوا کیږي نو انسان به چې دی تاسو ته په سکرین ښکاري یلو ویش به ښکاري یلو ویش کلر به وي دا مطلب زیړ زیړ به ښکاري اسپیشلي د هغې چې کوم آی ایریا ده هغه سکین چې کوم دی هغه به داسې ښکاري آیرن اینډ آر بي سي آیرن سمپلي موږ ورته وایو چې اوسپنه چې کومه ده اینډ آر بي سي مطلب دا دی چې د آیرن او آر بي سي مینس کې به څه ریلیشنشپ وي صحیح شو په دې موږ څه ناڅه خبرې کړې وې خو بیا هم دغه یو ډېر زیات کامن دی آیرن ډیفیشنسي انیمیا ITA ورته وایو موږ یو سپیشل کامن ډیزیز دی سپیشلي په فیمیل Iron is component of hemoglobin in RBC. په RBCs کې چې دی هغه hemoglobin چې جوړېږي نو هغه د آیرن نه جوړېږي. آیرن نه RBCs کې hemoglobin جوړېږي. ځکه ما مخکې تاسو ته دا خبره تکرار کړه چې hemoglobin چې دی هغه two words of the Greek نه اخیستلی شوی دی هیمو mean iron
and globin mean protein یعنی مطلب دا بچ دی د پروتین او د آیرن چې دی هغه کمبینیشن وی هیموګلوبین نو آر بي سي چې دی کلم چې موږ د آر بي سیز خبره کوو نو ریډ بلډ سیل لکه څنګه چې د دې د نیم نه پته لګي نو ریډ بلډ سیل یعنی د وینې هغه خلیات هغه سیل چې هغه ریډ کلر لري او د ریډ پیګمنټ چې دی د ریډ کلر چې دی هغه د هیموګلوبین د وجه نه صحیح ده دا آیرن چې زموږ د باډي نه ویسټ کیږي اوزي زموږ د باډي نه او زموږ په باډیز کې یو ډیزیز کاز کیږي ته موږ وایو آی ډي اے مطلب د آیرن ډیفیشنسي انیمیا نو دا په څه وجه باندې کیږي زموږ په باډیز کې چې کوم آیرن دی هغه ویسټ کیږي د یورین د فیسز د سویټ اینڈ سیل slugget the skin and menstrual blood must be replaced by ingestions of iron containing food زمونږ د باډیز کې چې کوم آیرن دی هغه چې کله ویسټ کیږي د یورین په ذریعہ باندې په یورین کې یورین چې دی هغه تھرو زمونږ بلډ چې دی هغه تھرو کډنی چې دی هغه فلټر کیږي د فلټریشن کیږي چې کوم ویسټ پروډکټ دی هغه زمونږ د بلډ نه چې دی هغه تھرو یورین چې دی هغه ایگزیټ کیږي د باډي نه نو په دغه طریقه باندې زمونږ په وینه کې چې کوم زمونږ په بلډ کې چې کوم آیرن دی هغه د یورین د ویسټ پروډکټس د فلو په ذریعہ زمونږ د باډي نه د سکن نه زمونږ د یورین په ذریعہ باندې چې دی وځي او یا یو بل آپشن چې دی انمنسترل پیریډ چې کوم په فیمیل کې کامن دی مینسس چې دی هغه منثلي راځي نو په ذریعہ باندې آیرن چې کوم زمونږ په باډیز کې هیمو دی هیموګلوبین دی دا غي بریک ډاون کیږي او آیرن چې دی هغه ویسټ کیږي خو بیا دا واپس ریپلیس کیږي څنګه ریپلیس کیږي به داسې چې هغه موږ به چې دی هغه ingestion of the iron containing food په ذریعہ باندې هغه فودز هغه خوراک چې هغه کې آیرن په هاي اماونت سره دی هغه تاسو په سکرین باندې هغه سيزونه شته چې هغه وخت د جګر دی کب دی انډي چې کوم جړ دی یا چې کوم دانی دي دا دالونه وغیرہ دي د دې په ذریعہ باندې چې زموږ باډي ته واپس راځي او هغه چې زموږ د باډي چې کوم آیرن ډیفیشنسي دا هغه کمپلیټ کړي disruption of iron balance in body result iron deficiency leading to inadequate hemoglobin production دا او بل یو پروسس دی hemochromatosis دا دواړه which result in abnormal iron deposit and damage in various organ liver heart pituitary gland pancreas and joints sometimes دا سی راځي چې زمونږ په باډیز کې د آیرن چې کوم بیلنس دی هغه ډیکریز کی کمی یعنی هیموګلوبین زمون په وجود کې کمیږي دوه موست کامن کازز دي چې یو آیرن ډیفیشنسي ده او بل چې دا هغه هیموکروماتوسس دی دغه دواړو پروسس کې دی یو آیرن ډیفیشنسي مطلب دا دی چې زمون په باډیز کې بچ دی هیموګلوبین نه جوړیږي پروډکشن بنه کیږي د هیموګلوبین او هیموکروماتوسس یو داسې پروسس دی چې په ای کې هغه ارګنز چې هغه ارګنز چې دی هغه آیرن ډیفیشنسي ختمي زمون په باډیز کې چې کله انیمیا راځي د هغې نه چې زمون د باډي پروټیکشن کوي زمون باډي پروټیکټ ساتي او نیو پروډیوسینګ اف دی آر بي سیز کوي هیموګلوبین کوي نو د ای په ذریعہ سٹور کوي ځان سره او چې کله نیډډ وي په هغه ټایم کې چې دی دا ایچ بي یا هیموګلوبین چې دی هغه باډي ته پرووایډ کوي نو هغه ګلینډ چې کله ډیمیج شي هغه ګلینډز کې چې کله مسله راشي ګلینډز چې کله ډیفیشنسي اف دی فنکشنز پکې راشي نو د هغې د وجې نه چې کوم انیمیا کاز کیږي آیرن ډیفیشنسي کاز کیږي هیموګلوبین کمیږي ای ته موږ وایو هیموکروماتوسس لایک لیور هارت پیچورټري ګلینډ پینکریاس اینڈ جوینټس یعنی مطلب دا دی چې دا ضروري څیزونه دي چې زموږ په باډي کې دا میجر ګلینډز دي زموږ په لکه لایک موږ کته لیور واخلو نو لیور چې دی یو سټوریج اف دی باډي دی زموږ وجود کې چې کوم څیزونه ته ضرورت نه وي ویسټ مطلب ویسټ کیږي نه هغه لیور په لیور کې سټور کیږي او چې کله ضرورت وي نو په هغه ټایم کې په نیډډ کنډیشن کې زموږ باډي ته سیز پرووایډ کوي کوم څیز زموږ باډي ضروري وي تاسو ته لاندې دا خبره شته دی د باډي سټور اف آیرن ماینلی ان د لیور برنډ اف ان د پروټین کالډ فیرټین دا یو پروټین دی دغه پروټین چې دی په لیور کې آیرن چې کله سټور کیږي نو هغه د فیرټین پروټین په فارم کې سیو کیږي او چې کله نیډډ وي ضرورت وي نو هغه ضرورت پر ټایم کې چې دی هغه زموږ باډي ته واپس چې دی هغه پرووایډ کوي about the 50% of the total body iron is in hemoglobin 25% is other hemo-containing proteins mainly in the cytochromes in the cell of the body and 25% in the liver 13 زموږ په باډیز کې چې دی
د باډي په آیرن کې تقریبا 50 آیرن کوم دغه هیموګلوبین ته ځي او 25% دا غینه بغیر چې کوم دی هغه هیم کنټینینګ پروتینز دي هغه پروتینز چې هغه هیموګلوبین کنټین کوي جوړي صحیح ده هغه د څه شی ویل شي سایټوکرومز ورته ویل شي او پاتې 25% چې هغه د هیموګلوبین د پروتینز د فارم دی هغه ته فیرټین مونږ وایو شو دا په لیور کې څنګه کیږي 25% دا چې دا په لیور کې store key. Iron is released from the degradation of RBC into the plasma and bound to an iron transport plasma protein called transferrin. Transferrin delivers almost all of the iron to the bone marrow. Chikala زمون bodies ته ضرورت د RBC دی مخکې مونږ تاسو ته ویل چې څلور میاشتې پس RBC چې دی هغه بریک ډاون د هغې کېږي هغه ختمیږي د منځه ځي نو بیا د هغې نه وروسته چې دی د ټرانسفرین په نوم باندې د یو پروټین نه چې دی چې هغه په پلازما کې دی هغې نه چې دی RBC آیرن چې دی هغه ریلیز کېږي په څه ټایم کې د ډیګریډیشن اف RBC کې چې کله RBC ډیګریډ کېږي RBC چې دی د هغې پروډکشن چې دی موږ مخکې ویل چې هغه په څه کې کېږي په بون میرو کې یو بل څیز چې هغه ډېر زیات نیډډ ضروري څیز دی هغې ته موږ وایو فولیک ایسډ او د فولیک ایسډ په ډیفیشنسي باندې نن سبا ډېرې زیاتې ریسرچ کېږي او خبرې کېږي فولیک ایسډ څه شی دی اینډ وایټامین B12 فار RBCs یا نیډډ دی څه شي دپاره فولیک ایسډ چې دی هغه یو وایټامین دی تامین ورته وایي Folic acid, a vitamin found in large amount in leafy plants, yeast and liver. It is required for synthesis of the nucleotide-based thiamine, essential for DNA synthesis. Folic acid څه شی دی یو بیسیکلی یو وایټامین دی کوم وایټامین چې دی هغه د شنو پتو د شنو پاڼو والا بوټو کې چې دی په دغه کې په یست کې خمیره چې ورته موږ هم وایو ان لیور او په جګر کې په دې کې چې دی هغه پاوند کېږي پیدا کېږي او دا د څه دپاره ضروري څیز دی دا ضروري څیز دی د DNA د ساینتیسس دپاره ډي اوکسرایبونیوکلیک ایسډ چې کوم دي د هغې د پرورش دپاره د هغې د جوړولو دپاره چې دی دغه څیز ډېر زیات ضروري دی ټیک ده نو فولیک ایسډ او د RBCs دپاره ځکه ضروري دی چې زمونږ په سیلز کې DNA دی د DNA د ساینتیسس دپاره دا فولیک ایسډ ضروري دي او چې فولیک ایسډ نه جوړېږي زمونږ په باډیز کې نو DNA ساینتیسس به نه کېږي نو سیل چې دی هغه دا خو نیوکلیک ایسډ دي مطلب موږ دې ته وایو چې دا تیزاب راځي کوم ایسډز راځي هغې ته موږ نیوکلیک ایسډ وایو صحیح ده او تایمین چې کوم ذکر شوی دی د تایمین چې کوم ذکر شوی دی نو تایمین تاسو به ویلي وي دا چې دی هغه یو خاص قسمه نیوکلیوټایډ دی په DNA کې که نه نو په DNA کې چې کوم خاص قسمه نیوکلیوټایډ دی تایمین د هغې د پرورش دپاره د دې دپاره چې هغه ایزیشنل وي فور DNA ساینتیسس د DNA ساینتیسس دپاره د DNA د پرورش دپاره تایمین ضروري دی چې DNA جوړ شي او چې DNA جوړ شي تایمین جوړ شي نو DNA به جوړ شي او که تایمین نه جوړېږي نو DNA ساینتیسس به بیا نه کېږي A deficiency lead to impairment of cell division occurs throughout the body but is most striking and rapidly proliferating cells including erythrocytes process. Okay. کچرتا فولیک ایسډ ډیفیشنسي کېږي زموږ په باډیز کې د فولیک ایسډ کمې راځي زموږ باډیز کې چې دی فولیک ایسډ کم شي نو فرست دوه خبرې به دلته کېږي یو خبره به دا کېږي چې په دې کې به څه کېږي سیل ډیویژن به چې دی هغه به امپیرډ کېږي هغه به متاثره کېږي سیل ډیویژن اور بل دا دی چې په څه باندې جوړېږي ایریتروسایټ پروسس به چې دی هغه به سټاپ شي ایریتروسایټ پروسس کې به چې دی هغې کې به سلووالی راشي کموالی به پکې راشي صحیح شو production of erythrocytes need extremely small quantities 1 million of a gram per day of a cobalt containing molecules vitamin B12 also called cobalamin cobalt چې دی یو element دی راځو دویم نمبر vitamin B12 ته vitamin B12 څه دپاره ضروري دی چې ته normally production of the erythrocytes چې زموږ چې د بلډ کم ریډ سیلز دي د هغې نورملی پروډکشن وشي نو تقریبا 1 ملیون پورې چې دی
د یو 1 million of a gram per day د یو ګرام 1 million ته د سمال کوانټیټي تقریبا د دې لپاره چې دی ضروری دی چې اریتروسایټس پروډکشن وشي که څه تر دې کې کمې راځي نو بیا به څه کېږي بیا به چې دی اریتروسایټس به چې دی هغه به نه جوړېږي نارملي نو د دې لپاره څه ته ضرورت دی د دې لپاره ضرورت دی کوبالټ کنټیننګ مالیکیولز ته کوبالټ کنټیننګ مالیکیولز څه شی دی ویټامین B12 دی دې ته موږ کوبالامین هم وایو کوبالمین هم ورته موږ وایو اسپیشلي دغه کوبالمین په نوم باندې انجکشن یې موږ سره ډېرې زیاتې راځي میتاکوبال په نوم باندې انجکشن هم دا B12 دی چې هغه موږ ته مطلب ورځ کې ډېر زیات ضرورت دی په دې وجه کې د کومه باډیز کې چې دی هغې کې د B12 ډیفیشنسي وي هایپوویټامینوسس ورته موږ وایو چې کله ویټامینز کم شي نو هایپوویټامینوسس کنډیشن کې چې دی کوبالمین په نارمل لیول سره باډي ته نه میلاویږي نو په دې وجه باندې چې دی بیا vitamin deficiency anemia ki it's found only in animal products and absorption of vitamin B12 from the gastrointestinal tract required a protein called intrinsic factor which is secreted by the stomach ha اوس به مونږه ویټامین B12 د کوم ځای نه پیدا کوو نیچرلی ها یو خو چې دی مونږه فرست اف آل به مونږ کوشش کوو چې یو بیماری ټریټ کوو اسپیشلی د نیوټریشنز په حواله سره د خوراک په حواله سره چې کله د خوراک ډیفیشنسي راځي نیوټریشنز ډیفیشنسي راځي نو موږ کوشش کوو چې په هغې کې موږ په خوراک باندې د هغې ټریټمنټ وکړو لایک څه شی لایک یو پیشنټ دی یو کس دی ورته ضرورت د هغې ته یو بیماري داسې ولګېده چې هغه بیماري د څه وجې نه وه د B12 آر فولیک ایسډ د ډیفیشنسي د وجې نه وه یا د ویټامینز د کمی د وجې نه وه د ډیفیشنسي د وجې نه وه د ډیکریزمنټ د وجې نه وه نو موږ به کوشش کوو چې هغې ته ډایټلي هغې ته موږ یو ټریټمنټ پرووایډ کړو ډایټلي مطلب دا دی که موږ چې ته میډیسن ورکوو نو ورسره به موږ ډایټ هم ورته وایو چې ته به دغه څیز ډېر خوري نو دې سره لایک موږ ته یو پیشنټ راشي او هغې ته فولیک ایسډ سینتیسیس نه کېږي فولیک ایسډ ډیفیشنسي ورته نو هغې ته موږ وایو چې ته فار ایگزامپل مخکې دا تاسو ته ما ذکر کړه چې دا په کوم څیزونو کې راځي اسپیشلي په لیور کې او په لیفي پلانټس کې تاسو ته ما مخکې ویلي نو موږ به هغې ته هغه څیزونه پرووایډ کوو هغه خوراک به ورته پرووایډ کوو چې په هغې کې چې وي فولیک ایسډ وي همدغه رنګه چې کله یو پیشنټ موږ ته راشي هغې ته پرینیسیشس انیمیا وي پرینیسیشس انیمیا هغه انیمیا ته ویلی شي چې په هغې کې B12 ډیفیشنسي راشي په کوم پیشنټ کې چې ویټامین B12 ډیفیشنسي راشي هغې ته موږ وایو پرینیشیس انیمیا ده د پرینیشیس انیمیا دغه پرینیشیس انیمیا د لرې کولو لپاره به موږ کوشش کوو چې هغې ته ووایو چې ته د اورلی ویټامین B12 سره سره ته چې دی بیسټ ډایټ سټارټ کوو بیسټ خوراک سټارټ کړه په هغې کې به تا ته د پرینیشیس انیمیا به چې دی هغه به درته مسله به درته ختم شي نو دغه B12 چې دی ویټامین B12 چې دی هغه په څه کې فاونډ کېږي په انیمل پراډکټس انیمل پراډکټس مطلب هغه څیزونه چې هغه د څاروو نه لاسته راځي څاروي مونږ میټ به یاد غوښه به یاد کړو د هغې چې کوم نور څیزونه هغه دي دا ریلیټډ څیزونه دي نو هغه چې دی او موږ په کومه طریقه باندې اخلو وایي دا چې دی اټ از فاونډ اونلی ان انیمل پراډکټس اینڈ ابزارپشن of vitamin B12 from the gastrointestinal tract required a protein called intrinsic ویلیو چې زمونږ د بډي 45% سیلولر پارټ جوړوي چې 41% RBCs دي پاتې چې کوم 4% دي په کې پلیټلیټس او لیکوسایټس چې د موږ امیونټي اف دی یا ډیفنس اف دی بډي ویلی شو زمونږ د وجود چې کوم امیونټي دا کوم آرمي ده د لیکوسایټس آر all involved in immune defense and include neutrophils, eosinophils, monocytes, macrophage, basophil and lymphocytes. زمونږ د وجود تاسو ته وروسته د WBC شیپ راځي چې رابشي دته WBC موږ سره مختلف قسمه شیپس کې چې د یو شیپ موږ ان شاء الله وایو صحیح ده نو لیکوسایټس ته موږ وایو لیکوسایټ ته موږ وایو WBC وایټ بلډ سیل دا سیلولر پارټ اف دی باډي دی او زمونږ په باډیز کې د 4500 ویلی شو تاسو د بک په پیج نمبر 37 کې هم دا شته پیج نمبر WBC شته صحیح ده یو ګرینیولوسایټس دي یو نان ګرینیولوسایټس ګرینیولوسایټس هغه ته موږ وایو چې د دې په سایټو
چې دی TLC ټوټل لیکوسایټ کاونټ چې د کم نورمال رینج چې دی هغه 4500 نه والا 11000 پورې دی او دا مونږ ته څه شو کوي دا مونږ ته د دې انکریزمنت مونږ ته انفیکشن شو کوي بیماری د یو بیماری شو کوي چې هغه د بیکټیریا وایرس د جرمز د وجې نه شوي وي د انفیکشن ډیزیز د بیکټیریا نه کیږي د وایرس نه کیږي د پیراسایټ نه کیږي او د پروټوزوا نه کیږي د فنګس نه کیږي نو دا څلور قسم انفیکشن چې کله کیږي نو په دې کې زموږ د وجود چې کومه TLC ده هغه سیوا راځي صحیح ده نیټروفیل ته راځو نیټروفیل څه شی دی موږ نیوټروفیل ته وګورو دا 40 نه والا 75% اف اور WBC جوړي د لیکوسایټ د 40 نه والا 75% چې دی هغه نیوټروفیل جوړي نیوټروفیل څه شی دی دا څه کوي انټر ټیشو فرام بلډ ډیورینګ انفلمیشن د انفلمیشن په ټایم کې چې کله یو ځای انفلیم شي انفلمیشن کوم ځای کې سوډیم راشي مونږ یو ټایپ د هغې نه چې دی هغه انفلمیشن دی انفلمیشن چې دی هغه څه خلک د دې انفلمیشن او انفیکشن مینځ کې فرق نشي کولی انفلمیشن چې دی هغه بیسیکلي انفیکشس ډیزیز نه دی انفیکشن ډیزیز نه دی دې یو څلور خاص قسم سمپټمز دي هغه به چې دی پکې شو چې پای کې یو پین دی یو ریډ دی او سویلنګ دی دا څلور سیزونه په دې کې کامنلی شو کیږي چې په هر ځای کې شو کیږي ته موږ انفلمیشن وایو نو د نیوټروفیل چې کوم فنکشنز دی هغه څه شی دی هغه ټیشوز ته انټر کیږي انټر ټیشوز فرام بلډ د وینې نه لاړ شي ټیشوز ته انټر کیږي ډیورینګ انفلمیشن چې کله انفلمیشن کیږي او څه به کیږي هلته نو لیکوسایټ الریډي موږ دا وایو چې دا امیونو ډیفنس دی زمونږ د باډي چې کوم دفاع ده چې کوم دفاعي منیسټري ده هغه زمونږ د وجود دا ده صحیح ده نو دا انفلمیشن د اورال ټیشو ته انټر کیږي د بلډ نه صحیح ده The enough microbes are destroyed when the endocytic vacuoles by proteases oxidize compound and antibacterial protein called ختم کیږي vacuoles چې هغه پروډکټ کوي او د هغې نه وروسته چې یو پروټین یو شکل ورکوي چې ته موږ وایو ډیفینایزنس او دا چې د بیکټیریا پکې کول کې انټي بیکټیریل پروټینز پروډوسینګ کوي او د بیکټیریا پکې کول کوم سره هیلپ کوي د بل فیچر the production and release of neutrophils from bone marrow او LIA او پاره کې موږ وایو نیوټروپینیا HNEA ځکه نو چې کله سیوا کیږي ته موږ وایو نیوټروپیلیا او چې کله کمیږي ته موږ وایو نیوټروپینیا بیزوفیل ایزینوفیل ته راځو eosinophils are found in the blood and in the mucous surfacing the gastrointestinal, respiratory, and the urinary tract where they fight of invasions of by eukaryotic parasites. Okay, eosinophil یو خو د چې کوم ځای کې دی فاوند کیږي نو د فاوندینګ ځای چې دی یو ګیسټرنټسټاینل ټریک دی ریسپایریټري ټریک دی او یورینري ټریک دی کار یې څه شی دی کار یې دا دی چې دا د پیراسایټ په کیل کولو کې څه کوي پیراسایټ کیل کوي بل دا چې دی سم ټایم کې یا سم کیسز کې دا چې دی یو ټاکسین چې دی هغه ټاکسیک کیمیکلز چې دی هغه ریلیز کوي او هغه کوي نو کله چې ایزینوفیل سیوا کیږي نو هغه د نیوټروفیل په نیوټروفیل مون خبره کوو نو ایزینوفیلیا بشي او چې کله کمیږي نو ایزینوفیلس بشي ایزینوفینیا بشي نورمال ویلیو چې دا 1 to 0 to 06 نورمال رینج چې دی هغه 0.1 to 0.6% of the WBC. Monocytes are the phagocytes that circulate in the blood for a short time after which they migrate in tissue and organs and develop into macrophage. کله چې موږ باډي ستا یو بیماری راځي نو مانوسایټ چې دی هغه ماته ښکاري جي او زه کوشش کوم چې دا اوکې سر
I know. مانوسایډ چې دي هغه په ډیفرنشیل لیکوسایډ کاونټ کې چې دی یو داسې چیز دی چې کله بډیز ته یا یو ارګنز ته یا یو ټیشو ته هغې ته چې کله بیماري راځي نو دا ډیولپ کېږي په مایکروپیج باندې. مایکروپیج مطلب غټ سیلز باندې د دې شیپ چې دی غټېږي او دا چې د بیماري په ځان کې خوري دننه کوي ځان ته. مایکروپیج تاسو سره داسې دلته لاندې د ډیفینیشن هم شته دی. دا چې دی ویریس وایرس اینډ بیکټیریا چې دی هغه څنګه کوي کیپیبل ځان باندې په دې باندې تاویږي دا او د هغې د وجلو ختمېدو چې دی هغې کې موږ سره هیلپ کوي. دا سیشن ختم شو. په بل سیشن کې به انشاءالله موږ کوشش کوو چې بیزوفیل او لیمفوسایټ ډېر ټایم هلو اوکې हेलो सर بیزوفیل چې دی جی जी ठीक है نو یو څلور منټه پاتې دي مې دا دواړه پکې کېږي یو کم پکې जी जी ओके ओके ها بیزوفیل چې دی هغه یو بل د اګرینولوسایډز یو بل ټایپ دی بیزوفیل ورته مونږ وایو. او بیزوفیل چې دی هغه اسپیشلی چې دی یو خاص قسمه انټي کلاټینګ فیکټر چې دی هغې ته هایپرین ویلی شي د تاسو سره بس نشته دی. هغه چې پروډیوس کوي سیکریټ کوي او هغه څه کوي هغه چې دی هیلپ کوي په د انفیکشن سایډ په منیجمنټ کې چې کوم ځای کې انفیکشن وي د هغې په منیجمنټ کې موږ سره څنګه کوي وچ هیلپس د سرکولیشن فلش آوټ د انفیکټډ سایډ. چې کوم ځای انفیکټډ شوی وي هلته د فرش بلډ فلشینګ کوي او هغه ځای چې دی بلډ ورځي او هلته چې نوي ډبلیو بي سیز ورځي او د هغې بیکټیریا په کل کولو کې هیلپ کوي. بل یو بل کار دی د بیزوفیل چې کله زموږ په باډیز کې نه وړې دغه خبره ډېره زیاته ده زموږ په باډیز کې الرجیز ریاکشن کېږي نو د الرجیک ریاکشن دپاره هغه انټي هسټاماین یو سیکریشن دی هغه کوي او دا انټي هسټاماین چې دی هغه الرجیز ختموي. ٹھیک شو. نو د الرجي د ختمولو لپاره دا یو بل چې دی یو بل سیکریشن کې هغې ته موږ انټي هسټاماین وایو. دا وایي چې آس سیکریټ هسټاماین چې کوم هسټاماین په خلاف باندې چې دی خبره کېږي. لیمفوسایټ چې دي لیمفوسایټس سره ها د چې کوم بیزوفیل دی د هغې نورمل ویلیو چې دا هغه د 0.1 نه بس یوه وي. ستاسو بک کې شته پیج نمبر 37 دا خبره شته. لیمفوسایټ چې دي هغه یو بل ټایپ اف دي اګرینولوسایټس دی کوم چې یو خاص قسمه ایجنټ دی یو خاص قسمه کی ده تاسو ته په دې باندې شي چې are composed of several different type of the cell that play key roles in protecting agents pathogens including viral toxins and cancer cells. Some lymphocytes directly kill pathogens and other secrete antibodies into the circulation that bind the foreign molecules and begin the process of their destruction. لیمفوسایټ چې دي د دې کار چې دی دا یو خاص قسمه کی ده یو خاص قسمه چابي ده د څه دپاره د زموږ د وجود د پروټکشن ایجنټ په حیث باندې کار کوي د خاص قسمه پیتوجنز په حوالې سره لکه وایرس بیکټیریا ټاکسنز چې زموږ باډیز ته یا کینسر سیلز چې پرووایډ کېږي زموږ په باډیز کې نو د هغې د کیل کولو دپاره د هغې د ختمولو دپاره څه داسې لیمفوسایټ هغه ډایرکټلی چې دی پیتوجن فارن باډي بیکټیریا وایرس چې دی هغه زموږ په باډیز کې هغه ډسټروي او هغه زموږ د وجود نه چې دی لرې کړي ختموي څو پورې زموږ وجود ته هغه مسله رامنځته نه شي. دا د لیمفوسایټ چې کوم شی دی کوم سټرکچر دی هغه تاسو په سکرین دي که تاسو چېرته دوم مایکروسکوپ دا ګورئ نو هغه به چې داسې شیپ به لري. دا ایزینوفیل دي دا بیزوفیل دا تاسو ګورئ د فون غوندې شیپ لري. دا منځ کې چې کوم دي دا ګیر چاپېره لري چې کوم دي دا خو ډبلیو بي سي ده. په ډبلیو بي سي کې دننه د لیمفوسایټس دا شیپ دی ښه دا مانوسایټ شیپ دی صحیح شو. ترو مایکروسکوپ که تاسو ګورئ نو به داسې شیپ لري صحیح ده. ایزینوفیل به چې دی هغه به داسې شیپ لري. بیزوفیل چې دی هغه به داسې شیپ لري. ته موږ سمبول په انشاء کوشش وکړو چې دا وشي. پریکټس چې دی هغه د هغې چې کوم کلر دی نو کلر لیز دي صحیح ده او ګرینیولر دي او نان نیوکلیټاید سیلز دي. مطلب دا دی چې نیوکلیټایډس پکې نشته